د اوس نه ځان سره یو کلک عزم او اراده وکړو، ځان سره یو کلک عزم او اراده وکړو چې د اوس نه به زه تیاری شروع کړو. او دا زما د تیاری چې دا په د لمونځ په ذریعې سره مې لمونځ به کوم، که زما تیاری د قرآن د زده کړې په ذریعې سره د قرآن به زده کوم، که زما د تیاری په د دین او په شریعت باندې عمل کولو سره وي زه به 100% په دین او په شریعت چلېږم. او که زما د تیاری دا وي چې زه به د بل مسلمان ته ضرر او تکلیف نه رسوم نو زه به دا وکړم. او که زما د تیاری د آخرت دا تیاری داسې وي چې زه به هغه عمل کوم چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی زه به د اوس نه هغه شروع کړم. او که زما د تیاری د آخرت داسې وي چې ما کې یو غلطي وي، زما یو ګناه ماتې او ما ته پته مو لګېده یو ملګري راته وویل چې تا کې دا د عیب دی، دا د غلطي ده، نو زه د آخرت تیاری کوم، زه به د اوس نه ځان وباسم. دا تیاری موږ ټول لښتې ته به داسې ځای ته چې الله ته به جوابدeh یو، الله له به جواب ورکوو. موږ دنیا کې د پلار نه یېرېږو، نو د پلار د وجې د پلار د یرې نه موږ دنیا نه کوو. او موږ پلار به خبر شي، تره به خبر شي، کاکا به خبر شي، او هغه خدای چې موږ سره په هر ځای کې شته اکو موږ چاپېر ووایو موږ څوک نشته، نو خدای وایي ډېر ډېر بنده ډېر زه یم، نو د هغه نه نه یېرېږي. د عمر رضی الله تعالی عنه دی چې دی به د شپې ګرځېده خپل دور کې د خلکو حالات به معلومول چې کم کور کې تکلیف دی، یو ته به یې غوږ کېښودو، هسې نه چې چاته تکلیف وي او ما ته پته ونه لګي او په ورځ د قیامت الله زما نه تپوس کوي چې عمره خلافت مې درکړی و څه دې پلان کې بنده ته تکلیف. او دا به یې وي وایي که چېرې د دریای فرات په غاړه باندې یو سپی د تندې د لاسه مړ شوي الله به ورځ د قیامت د عمر نه تپوس کوي. نو سپي ته خو خوا کې اوبه د خولې د ورکته کړي، د عمر نه به تپوس کوي چې ده د انتظام ولې نه کړو. نو یو شپه دی ګشت کې ګرځي، نو یو کور نه آواز راځي او هغه مور خپل بچی ته لور ته وایي پاته دا اوښه ولشه، او که چېرې دا پای برابر نه شو نو دا منګې ورسره پکې اوبه واچوه او دا لوښی ډک کړه چې پیسې راله ډېرې وکړي. عمر رضی الله تعالی عنه اواز اوري، نو اوښه دا لور ورته په جواب کې وایي مورې نو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه منع فرمایلې ده چې ګوره څوک به ملاوت نه کوي، څوک به په پایو کې اوبه نه اچوي، اوبه به نه اچوي. نو دا مور والا جواب کې وایي بچې امیر المؤمنین به اوده پروت وي، هغه به کوم ځای کې وي، دا خو څه ټیم دی، دا خبرې دی اوري. نو لور والا اوس دې ته تقوا ویلی شي، دا لور د مور ته وایي مور امیر المؤمنین به اوده وي، خو د امیر المؤمنین خدای خو اوده نه دی که نه، د امیر المؤمنین خدای خو اوده نه دی، هغه هر ځای کې اوري. او بیا دې لاړ او دې مور ته ویل هغه ایمان او هغه تقوا کې پیدا کړه چې کومه ستا لور کې تقوا ده، او هغه جنۍ هغه خپل زوی له په نکاح باندې واغوستې ده. اوس دې ته تقوا ویلی شي. هېڅوک د نورو خو یو خدای شته. موږ که په بازار کې یو، که په جومات کې یو، که په کور کې یو، که په دنیا کې په هر ځای کې یو چې په زړه کې زموږ دا یوه خبره وي چې الله شته، بس الله شته، الله به زما د حساب کتاب کوي، الله ما ته ګوري. نو بیا مجال نشي پیدا کېدی چې انسان څه وکړي، ګناه دې وکړي، انسان د چا سره زیاتې وکړي، انسان دې په چا ظلم وکړي، د چا حق دې راوړي، چاته دې قرض وکړي، چاته دې سپک وګوري، دا نشي کېدی. خو اصل مقصد چې دی هغه زموږ نه هېر شوی دی. شیطان موږ ته دنیا نعمتونه د دنیا خواهشات هر څه رامخته کړي دي، او د الله د حضور او د الله د تقوا د الله نه د یره چې یاره زه به الله ته مخامخ کېږم او زما پر الله حساب کتاب کې دا رانه رخ کړي کړي دي. موږ وایو بس ګورو به وخت تېرېږي. نه، مسلمان هغه دی چې دی په هر محاذ او په هر ځای کې دی صرف او صرف د الله حضور ته یاد وي چې زه دا یو عمل کوم، یو خبره کوم، یو سوچ لرم، نو په ما ته په دې سوچ کې هېڅوک نشته، یو الله خو شته چې زما رانیولی شي، الله ما رانیولی شي. د دغه حضور دغه تقوا د ځان سره یاد ساتل دي، ځان سره وړل دي، په دغه مرتبه باندې په دغه باندې کار کول دي، خپل عمل تیارول دي، خپل آخرت جوړول دي چې زموږ څه وشي آخرت جوړ شي.